د ټول خبرو نچوړ او د ټول خبرو خلاصه دا ده چې هر هغه جمهوریت که جمهوریت معنا دا وي چې د اسلام خلاف وي د حاکمیت د الله نه انکار وي دغه جمهوریت کفر دی او که څوک ورته کفر نه وایي دغه انسان هم کافر دی اسلام چې څوک بولي او هغه جمهوریت چې هغه چې کفر علت موجود نه وي راغلی بلکې هغه دنیاوي امورو کې د مشاورت په بنیاد باندې صرف د دنیاوي امورو کې فیصلې وي که جمهوریت دې ته ویلی شي معنا دا راواخلي په دې صورت کې دغه جمهوریت دا بالکل جایز دی کفر نه دی او که څوک ورته کفر بولي دغه انسانان په خطا کې مبتلا دي نو محترمه دا موضوع خو انتهایی زیات جنجالي موضوع ده بار بار اکثر په دې باندې مونږ خبره وکړو خلک پوهه نشي بیا نیم کلیپ کټ کړي او بیا نیم شیر کې هسې یو پروپیګنډه به جوړه کړي نو اول خو زه داسې ته وایم چې زما دا خبره بالکل د زړه په غوږونو واورئ او په دې سوچ وکئ او که اختلاف لرئ د دلیل په بنیاد باندې کمنټ ضرور وکئ لیکن زما خبرې ته چرته هم غلط رنګ مه ورکوئ جمهوریت مسله دا لوی جنجالي مسله ده محترمو اصل کې جمهوریت دا داسې یو شی دی چې بعض خلک په دې نه پوهیږي او بعض خلک په دې باندې پوهیږي نو چې کله کوم خلک په دې باندې پوهیږي نو هغوی دغه ذهن دا وسیع وي هغوی فراغ ذهن لري او چې څوک نه پوهیږي هغه په مثل د کوهي د منډک وي نو اصل مسله دا ده جمهوریت نو جمهوریت محترم او جمهوریت په دوه قسمه دی وس یو انسان ووایي چې آیا د جمهوریت تقسیم چا کړی دی نو د جمهوریت تقسیم ډېرو کتابونو هم کړی دی او که کتابونو کې تاسو نه موندلی کېږي تاسو ته نو په عمل کې په جمهوریت کې فرق تاسو ته په اسانه باندې درمیلاو شي لکه ګورئ یو جمهوریت هغه دی چې امریکا یورپ والا خلق کوي هغه جمهوریت دا وي چې هغه جمهوریت کې د الله تعالی د حاکمیت نه انکار وي د الله د حاکمیت نه خلق انکار کوي او د انسانانو د حاکمیت قول کوي دغه جمهوریت دا بالکل کفر دی که یو انسان دی ته کافر نه دغه جمهوریت ته کفر نه وایي او دی ته اسلام وایي دغه شخص دی په خپله هم کافر دی دا د هغه جمهوریت کم جمهوریت چې په یورپ کې وي کم جمهوریت چې د اسلام خلاف وي کم جمهوریت چې د اسلام سره تضاد لري کم جمهوریت چې د اسلام خلاف روان وي دغه جمهوریت بالکل کفر دی دا اصل کې عملی هم مونږ ته ښکاري دویم جمهوریت هغه دی کم جمهوریت چې زمونږ په ملک پاکستان کې دی وس دغه جمهوریت دا جمهوریت کفر نه دی دا ولی کفر نه دی ګورئ محترمو وس کله شراب وي دا شراب اصل کې حرام دی نو کله چې دا شراب د شراب څکل دا حرام دی لیکن دغه شراب چې کوم حرام وي په دې کې د یو انسان مالګه ملاو کی او دغه انسان پکې ملاوټ وکړي څه اشیا مثلا مالګه شوله نو په دې سره دغه شراب د خپل اصل نه وځي بلکې دینه سرکه جوړه شي نو په دې ټیم کې ګورئ دغه شراب چې اول حرام وي نو دغه علت چې کله د حراموالي یعنی نشه د نشه په وجه باندې شراب حرامو چې کله دغه علت د نشې ختم شو نو بیا دغه شراب جایز ګرځېږي همدارنګې جمهوریت کفر دی مونږ منو لیکن هله کفر دی کله چې د جمهوریت کې یو انسان د حاکمیت د الله رب العزت نه انکار وکړي په دې ټیم کې دغه جمهوریت دا کفر دی او که څوک دې ته اسلام وایي دا کافر دی لیکن هغه جمهوریت لکه په ملک پاکستان کې دی په دغه جمهوریت کې که موږ غور فکر وکړو نو د الله رب العزت د حاکمیت نه انکار څوک نه کوي بلکې د الله تعالی حاکمیت تسلیموي او زمونږ د پاکستان کوم آئین چې دی په هغې په اولنۍ شق او اولنۍ تاسو وګورئ هغې کې لیکلی چې حاکمیت اعلی حاکمیت به صرف د الله رب العزت به وي چې کله مونږ وکتل چې آیا دغه جمهوریت کفر دی په وجه د دې چې خلک د حاکمیت د الله نه انکار کوي او پاکستان کې حاکمیت د الله دپاره دی بلکې جمهوریت پاکستان کې د اسلام او د شریعت او د قرآن او د حدیث د چبوترې او د چتر لاندې دی نو په دې صورت کې دغه جمهوریت دا کفر نه ګرځي بلکې دا د اسلام سره خلاف او تضاد نه لري نو اصل کې چې کله مونږ یو شی کې وضاحت غور او فکر وکړو
نو په دې صورت کې محترمو موږ ته ډېر زیات وضاحت میلاویږي. لیکن زمونږ مسلمانانو او خاص کر زمونږ د بعض طلبای کرامو او خاص کر د بعض عالمانو اصل جنجالي مسله دا ده چې مونږ په خپله تحقیق نه لرو او نه مونږ تحقیق کوو او نه مونږ تحقیق خوښوو. هغې اصل بنیادي وجه دا ده چې مونږ د یو مشر خبره واورو، اگر که صحیح د انسان دی د چا الله دی د یو مشر د توهین او د سپکوالي نه الله رب العزت دې ما محفوظ وساتي، لیکن کله کله زمونږ مشران هم د تسامح په بنیاد باندې یا دغه شان د غلط فهمي په بنیاد باندې یو نیم مسله کې بالکل چورلټ غلط خبره وکړي. نو موږ ته پکار دا نه دی چې موږ د لکیر فقیر جوړ شو او هغې په هغه مسله باندې عمل وکړو، بلکې موږ پکار دا دی چې موږ اصل کې موږ خپل دغه لاسرسن هغه حقیقت ته وکړو، نو دا به زموږ دپاره ډېر بهتر وي. نو د ټول خبرو نچوړ او د ټول خبرو خلاصه دا ده چې هر هغه جمهوریت که جمهوریت معنا دا وي چې د اسلام خلاف وي، د حاکمیت د الله نه انکار وي، دغه جمهوریت کفر دی، او که څوک ورته کفر نه وایي دغه انسان هم کافر دی، اسلام چې څوک بولي. او هغه جمهوریت چې هغه چې کفر علت موجود نه وي راغلی، بلکې هغه دنیاوي امورو کې د مشاورت په بنیاد باندې صرف د دنیاوي امورو کې فیصلې وي، که جمهوریت دې ته ویلی شي معنا دا راواخلي، په دې صورت کې دغه جمهوریت دا بالکل جایز دی، کفر نه دی. او که څوک ورته کفر بولي دغه انسانان په خطا کې مبتلا دي، دغه انسانان دې لږ مطالعه وکړي، دغه انسانان دې دغه کفر دغه ټاپې دا د خپل جیب کې کیږدي او لږ تحقیق ته ځان ورسوي.